نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. خوږو طالب علمانو دا زمون سره سورہ کهف چې کوم شروع دی نو غالبا د آیت نمبر 20 پورې زمون دا آیاتونه ویلې شو او نننې چې زمون سره کوم آیات ته نو آیات نمبر 21 ته او دا غي آیات نمبر 21 موضوع دا چې اصحاب کهف کې والهانا فی زرائی چې الله رب العزت په دوی باندې د خلق څنګه خبر کړل. نو مخکې خو مسله دا بیان کړې شولا چې کله دوی هغه مرګره بازار ته د روټۍ د پاره ولېګو نو چې کوم چانه خوراک راغستو نو چې هغه پیسې وکتل چې بای دا هو د کوم وخت پیسې ده سړی ته کتل داغه شوقه او داغه حالات او داغه چې کوم هغه هم مطلب دار بالکل داسې بدل غونته کیو او ولې چې د دوی دا مسله چې کوم دی 431 هجری کې راغلی و 431 هجری کې او هغه چې کوم د کوم باچا زمانہ او هغه ډیسس چې کوم باچاو دقیانوس یعنی هغه وخت کې و او ټول هغه مطلب دا هغه شرک پرستی او مطلب دا پاغه خبرو او بیا چې کله دوی دوباره راپورته نو 804 هجری 800 عیسوی چې کوم دی مطلب دا زمون سره دغه نو بهرحال هغه پدې باندې الله رب العزت و چې موږ په داخله خبر کړ الله په خپل وي وکذالک اثرنا علیهم او دغه رنګي موږ خبر کړل په دوی باندې داخله موږ په خبر کړ نو چې کله باچا مطلب دا اسړي پیسې او خوراک الله ورکړي شوټل والا وغیرہ لا هغه وی چې تاسو هغه مزید مخه ته خبره بوتله او خبره چې کوم نه باچا ته ورسېده نو بیا چې کله باچا ته خبره لاړه نو باچا هم مطلب دار چې او به لکه د سیالکانو او د تیر مطلب د کم چې د دقیانوس باچا او دغه په زمانه کې داسې شي و دا کسانو او بیا دا هغه رقیب چې کومه تختې ونه هغه هم راواغستله په خزانه کې پرته و هغه کم مطلب دار د دوی غ تاریخ وغیرہ چې پلی کړي شي او کم د دوی مسلې ته مخه ته چراغلی او چې د سیالکانو د الله د دین د توحید د پاره د الله د یووالي د پاره وتلی او هغه ټول هر څه پلی کړي شي او یو به دغه مسله دویمه مسله په دغه وخت کې دا راپورته شي و چې خلکو د بازي بعد الموت د دوباره د مرګ د پورته کېدلو نه چې کم دی انکار پاغي باندې جګړه و نو د دوی دا واقعه په دغه ټیم کې راتل دا غوي د پاره ډېر لوی تسلی و چې بای ګور د په سونو کال باندې چې کم دی دا کسان ودو او الله تعالی راپورته کړ نو دغه شانتي به الله تعالی تاسو مړ کی او بیا به دوباره چې کم دی نسکیږي یعنی هغه به واپس کیږي نو دا مسله په هم الله تعالی سکړه یعنی دغه وخت هغه دغه مسله په هم ختم کړه نو الله رب العزت فرمایي وکذالک هم دغه رنګي اثرنا من خبر کالهم په دوی باندې داخلك په دې اصحاب کاف په دې حالات باندې داخلك مون خبر کړل لیعلمو د پاره دې چې دوی پیژنې چې ان وعد الله چې بهشک وعده د الله رب العزت چې دا حق ناغر اشتری ده چې الله ستاسو سره کوم وعده کړی دا چې زوب دوباره تاسو ژوند کوما قیامت په قایمیږي نو چې د الله وعده سره اگر اشتینی ده چې دا 309 کاله پس چې کم دی مطلب دی را پاسېدل نو دقه سی به دوباره الله رب العزت تاسو سکی یعنی تاسو را پاسئ وان الساعه او بشک قیامت چې دی لا ریب فیها چې بدی کې څه شکو نشته دی چې په قیامت کې څه شکو نشته دی نو اذ په دغه وخت کې یتنازعون دوی په جګړه بینهم په خپل منځ کې یو خدا خبره چې دوی په دې خبره باندې ختی چاوي چې قیامت شته او چاوي چې
نشته دی. نو یا په دې خبره نښتو. یا دویمه خبره دا چې یاره دا کومه مخکې خبره چې را روانه ده چې د اصحاب کهف مبارک دا خلک په خپل په منځ کې چې کوم دی په جګړه باندې وو چې بیا کسان چېرته لاړل هغه څه شولو او بیا چې کله مطلب دا دی د دوی باندې راپاڅېدلو کې هم مطلب دا دی د دوی اختلاف راغلی نو دا وغیره چې کوم دی دا جګړه یادوي چې اذ یتنازعون کله چې دوی جګړه کوله بینهم په خپل منځ کې امر په خپل معامله کې نو فقالو دی عوام خلکو چې ابنو چې جوړ کې علیهم بنیانن په دوی باندې یو عمارت په لپاسه جوړ کې چې د دوی دغه شي. نو بیا مسله داسې وشوله چې بادشاه ته مطلب دا دی دا کسان خو پیس نه کړی شو داسې دونه شوله خلکو ولیدل چې بهی دا اصحاب کهف دي او دا خلک دي خلکو سره دغه شو. بیا دا سړی واپس لاړلو او خپل ملګرو ته چې بهی دا خو تاسو په سونو کالو تیر کړي دي چې بهی دا کومه مسله لاندې ده. نو د دې نه پس الله تعالی په دې اصحاب کهف باندې بیا سره راوستو یعنی مرګ راوستل چې دا 309 کاله دوی تیر کړل خو دا خوب خو د دې نه پس چې کوم دی د دې غار ته چې دا کس را ننوتلو نو د هغې نه پس بیا الله تعالی سره راوستلو یعنی مرګ راوستل دا ټول یې مړه کړل او بیا مطلب دا دی په هغې باندې دوی یو عمارت چې کوم دی د هغې دغه وکړلو. نو قالو دوی فقالو دوی ابنو چې جوړ کې علیهم په دوی باندې بنیانن یو عمارت ربهم چې رب د دوی عالمو بهم په الله په دوی په معامله باندې خفوا دی. نو قال الذين ويا کسانو غلبو چې هغه غالبو علی امرهم په خپل کار کې نکم خلک چې د حکومت خلکو نه دي عام خلکو چې بې دا خو مطلب د نیکان او صالحین خلک ته بس صحیح عمارت ته مطلب دار د تاو کې د دین سکندتار د زینه تاو کې نور خبره ختمه شي او نور په صدقه ما کوي. نو نه کم چې د حکومت خلکو هغه سووي چې لنتخذن چې خامخا موږ نیسو علیهم په دوی باندې مسجدن جومات چې راشه به بیا وروسته مطلب دا څه کوو نظرانې راغونډو چندې پټېکه به ورکو نو چې کوم د حکومت خلکو نه هغوی په د جومات دغه وکړلو چې به د دوی نه عمارت جوړ کړي لکه څنګه چې دا اوس مطلب د پیرانو صاحبانو چې کوم قبرونه د هغو نه جوماتونه جوړ شي او باقاعده په ټیکه باندې ورکړی کېږي. نو دا عمارت جوړول جومات جوړول په قبر باندې مطلب د جایزو نه دي. خو چې کم دلته دا قرآن وایي قال الذین ویا کسانو غلبو چې هغه غالب دا مطلب چې هغو په لاس کې طاقت و حکومت والا خلک و علی امرهم به د خپل کار کې چې لنتخذن چې خامخا موږ نیسو علیهم په دوی باندې مسجد جومات او دا زمانه چې و د عیسایانو زمانه و بیا د تیډیوسیس کم باچا چې و نو خو خپل عیسائی و ظاهره ټیک ته چې مسلماني پکې وه خو عیسائی و نو هغوی جوماتونه چې کوم دی جایز ګڼل په قبر باندې جوړول نور زمونږ په شریعت کې چې کوم دی په قبر باندې جومات جوړول چې کوم دی جایزو نه دي لکه زمونږ په شریعت کې چې کوم دی دا خبره نه ده چې په قبر باندې دی جومات جوړ کړی شي. الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق راکړي او د دې آیت ترجمه او د هغې مختصر تشریح چې کوم دی ځان سره څه کوي تاسو یاد کړئ. اقول قولي واستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.